الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم ورور پختنه کړی دا چې د جمعې د مانځنه پس چې کوم سنت دي نو دا څو رکعات دي؟ آیا 2 رکعات دي که 4 رکعات دي؟ وې د دې راته لږ په دلیل سره وضاحت وکړي. نو دې باره کې 2 احادیث دي. یو حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح بخاری کتاب الجمعه کې راوړی دی. امام بخاری باب تړلې باب الصلاة بعد الجمعه وقبلها. حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راوړی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين. نبی علیہ السلام به د ماسپخین د مانځنه مخکې 2 رکعاته کول، وروستم 2 رکعاته، د ماښام نه پس به 2 رکعاته کور کې کول، د ماسخوتن نه پس به 2 رکعاته کول. بیا وی وکانه لا يصلي بعد الجمعه، نبی علیہ السلام به د جمعې د مانځنه پس مونځ نه کو حتی ينصرف، تر دې چې کله به واپس راوګرځید، یعنی کور ته براله نو فیصلی رکعتین 2 رکعاته مونږ به په کور کې وکړو. نو دی حدیث کې د جمعې د مانځنه پس 2 رکعاته مونږ د صحیح بخاری روایت ته حدیث نمبر دی 947. بل حدیث هغه کې 4 رکعاته راغلي دي او هغه قولی حدیث ته. قولی مطلب دا چې د الله نبی دی امت ته حکم کړی دی. دا د صحیح مسلم حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه په کتاب الجمعه کې راوړی باب الصلاة بعد الجمعه، او حدیث نمبر چې کم دی نو هغه دی 2038. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من کان منکم مصلیا بعد الجمعه، پتاسو کې کڅوک د جمعې د مانځنه پس مونږ کول غواړي نو فل یصلی 4، نو د 4 رکعات وکي. نو ګوره بخاری حدیث کې 2 راغلي، خپلته په کور کې نقل دي 2 رکعات او دلته 4 راغلي دي. نو راجح پکې دا ده چې 2 رکعات جایز دي او 4 رکعات بهتر دي چې سړی 4 کوي. ولی یو خو د 4 په باره کې قولی حدیث ته د الله د نبی وینا ده چې تاسو 4 وکئ، بل په دې 4 کې کثرت د عبادت ته، ځکه 2 او 4 کې فرق دی، 4 ډیر دي 2 کم دي. امام نووي رحمت الله علیه محدث ته د مسلم شارح دی، هغه په صحیح مسلم شرح اول جلسه په 288 کې لیکلي دي چې اقل درجه چې کوم دا غ 2 رکعات ده او کامله درجه چې کوم دی هغه 4 رکعات ده. وې د سنتو د جمعې د مانځنه پس په دې کې تیزی کول چې کوم دی هغه پکاري. او بعض علماو په کې دا تطبیق کړي په دې دوانو حدیثو کې، لکه اسحاق بن راهوی رحمت الله علیه، دا د امام بخاری استاد دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن قیم رحمهم الله، هغه وی ک په مسجد کې نو 4 بکې او که په کور کې د کو نو به 2 رکعات کې نو به په دوانو حدیثو په دغه طریقه باندې عمل لشي. لکه دا خبره امام ترمذی اول جلسه په 118 کې او زاد المعاد کې د ابن قیم رحمت الله علیه کتاب دی اول جلسه په 419 کې. نو برحال جایز 2 رکعات دی، غوړ افضل دی چې سړی پکې 4 رکعات وکي د جمعې د مانځنه پس، او باقی هر چې 6 رکعات دي نو دا په صریح حدیث سره د نبی صلی الله علیه وسلم نه قولا ثابت دي، نه فعلا ثابت دي، نه تقریرا، بلکې دا د صحابي عمل دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه د جمعې د مانځنه پس چې کوم دی هغه 6 رکعات هم کړی دي. نو که چا وکړو نو حرج پکې نشته دی، ځکه نفل مونځ دی، اجر ثواب په ملاویږي. خدای الله د نبی طریقه دا و کور کې 2 رکعات کړی دي او جمعات کې به 4 رکعات کول. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.